بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن اجعلنا مثابة وأمنا واتقوا مقام إبراهيم مصلى وعها إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعين والسجود وإذ إبراهيم رأى العذاب لمنا وأهله ثمرات آمن منهم بالله قال ومن فرط قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم سورة بقرة آیات نمبر 125 دا مونږ بیګا ویلې خو دې کې څه مسایل پاتې شو و اذ جعلنا او هر کله چې مونږه وګرځو جوړ مو کو البیت بیت الله شریف مصابتن د اجتماع ځای للناس د خلکو د پاره د خلکو د جمع کېدلو ځای د خلکو د پاره و امنا او ځای د امن مو وګرځو اصل کې دا د حضرت ابراهیم علیه السلام دعا ده چې ابراهیم علیه السلام د الله نه دعا کړې و چې رب اجعل هذا بلدا آمنا چې الله پاک دا کم خوش بیابان چې دی ما چې خپل بچي پرې خو اسماعیل علیه السلام نو دا خو یو خوش بیابانو ویا الله پاک دا ځای چې کم دی دا خار وګرځوه او دې خار یې وګرځوه چې امن والا خار یې وګرځوه نو حرم شریف دا ټول چې کم دی امن دی حرم شریف حدود چې څومره دي نو دا ټول چې کم دی د امن ځای دی بلکې د ابراهیم علیه السلام د دعا نه وروسته مشرکین مکه هم د دې خیال ساتلی دي او د خپل پلار قاتل به اونتو نو هم په حرم شریف کې به نه قتل او د حرم شریف نه بار او استوال ته به قتل کو خو د حرم شریف لحاظ به ساتو نو دا د امن ځای دی اوس ال دي اوس هم مرغۍ دا چې کوم څوک نشي وشته ښکار نشي کولی ښکار حلال شیز دی خو د حرم په حدودو کې د ښکار کول دا چې کوم دی حرام دی الته مرغۍ وشتل دا حرام دی ځکه دا ځای د امن دی دغه ته به هر سیس ته امن ورکول کی د حرم شریف بوټي دا الته دا به نه ګټ کېده ممنوع دي منه دي دغه رنګ دغه قبل دغه بوټي الته کوم مرغۍ نه استغم نشي وشتلی خو اوسې د حرم په حدودو کې نشي وشتلی دا حرام دی ځکه دا ځای د امن دی کو دا زناور دغه ته کې راځي دا زناور دا به کوم نه محفوظ دا ځای د امن دی او بیا چې چا څوک راغلی دي دغه ته کې د امن بربادولو د پر الله پاک نیست او نابود کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه 55 یا 50 سال مخکې ابرهه راغی او په بیت الله شریف باندې کوم دی حمله کول چې څنګه حمله کول الله پاک تباہ برباد اوس هم دجال چې کله راشي په اخره زمانه کې ټول دنیا کې به کوم دی ګرځي او حرم شریف ته نشي داخله ځکه دا ځای د امن دی نو دا ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده چې الله پاک دا ځای خار وګرځوه او د امن ځای وګرځوه نو دلته کې الله پاک جل جلاله فرمایي و اذ جعلنا البيت او هر کله چې مونږ وګرځو البيت بیت الله مثابه د اجتماع ځای للناس د خلکو د پاره و امنا او د امن ځای مو وګرځو واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى او تاسو اونیسئ او تاسو جوړ کئ مقام ابراهیم د مونږ کولو ځای مقام ابراهیم ورته ځکه وی چې ابراهیم علیه السلام په دغه ګټه باندې د بیت الله شریف آبادی کړی دی دغه ګټې نه د لیفت کار اغست دي په دغه ګټه باندې به ولاړو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ورله د لاندې نه خټې او ګټې هغه وخت چې سره کېدل هغه به ورکول او دوی په دغه ګټه باندې ولاړو آبادی به صحابه کرام وو چې په دې کې د ابراهیم علیه السلام د خپل مبارک نخ چې کوم دی موجود وي په دې مقام ابراهیم دغه ګټې نوم دی مقام وی د ادریدو ځای او ابراهیم وی ابراهیم ته د ابراهیم علیه السلام د ادریدو ځای نو په دغه باندې د ابراهیم علیه السلام د خپل مبارک نخ موجود وي بیا خلکو چې کوم دی په لاس راخلو سره او په چوپولو سره په خپلولو سره په دې سره بیا خلکو چې کوم دی دغه
نخې چې کوم دی ختم شولې. نو دا د ابراهیم علیه السلام د ادریدو ځای و. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. اوس دلته کې حکم دی چې تاسو مقام ابراهیم دا د مونځ کولو ځای جوړ کړئ، او دا حکم د حضرت عمر رضی الله عنه په خوښه باندې راغلی. حضرت عمر رضی الله عنه په خوښه راغلی، او عمر رضی الله عنه دا درې احکامات زما په خوښه باندې راغلي. یو دا چې نبی علیه السلام حضرت عمر چې کوم دی د لاس نه ونیسو او ورته وی هذا مقام ابراهیم، دا مقام ابراهیم. نو حضرت عمر رضی الله عنه خپل خواهش ظاهر کو، نبی علیه السلام دی د الله پیغمبره افلا نتخذه مصلانا، د الله پیغمبر دا مونږ د خپل عبادت ځای جوړ نکو. ویلا ما خام شوی نو چې الله پاک جل جلاله وحی را اولېږله او دا آیات نازل کو چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، تاسو دا مقام ابراهیم د مونځ کولو چې کوم دی ځای جوړ کړئ. او دویم دا چې نبی علیه السلام بیبیانو د پردې حکم لا نه راغلی. د حضرت عمر خواهش دا و چې د الله پیغمبر دا بیبیانې پرده شروع کړي، نو د پردې حکم چې کوم دی راغی، نو دا هم د حضرت عمر رضی الله عنه په خوښه باندې راغلی. او دغه رنګ یو پیر نبی علیه السلام د خپلو بیبیانو نه خفه شو، نو حضرت عمر رضی الله عنه ورپسې لاړو، ورته وی ای بیبیانو، ای امهات المؤمنین، تاسو د الله پیغمبر تنګوئ مو، دې خفه کوئ مو، ګورې الله پاک جل جلاله به ستاسو نه بهترینې بیبیانې خپل پیغمبر ته ورکړي. نو د الله پاک چې کوم دی حکم بیا نازل. نو دا درې احکامات دا د حضرت عمر رضی الله عنه په خوښه، بلکې درې نه، د حضرت عمر رضی الله عنه وی چې دا درې احکامات دا زما په خوښه باندې راغلي، او دې ته موافقات عمر وی، بلکې 21 مقاماتو کې 21 احکامات یا 22 احکامات دا د حضرت عمر رضی الله عنه په خوښه باندې راغلي. نو واتخذوا تاسو جوړ کړئ من مقام ابراهیم مصلی، مقام ابراهیم د مونځ کولو ځای. کله چې سړی طواف وکړي و چکرې پوره کړي، نو بیا به مقام ابراهیم سره متصل 2 رکعاته مونځ کړي. نو زمونږ په نسبت باندې 2 رکعاته مونځ دا چې کوم دی واجب دی، او خاص د مقام ابراهیم سره 2 رکعاته کول دا چې کوم دی سنت دی، مسنون دی. او امام شافعي سی وایي چې نه دا سنت دی، کو د مقام ابراهیم سره کینو سنت دی، او که په نور حرم کې کینو سنت دی. هغه وی د امام شافعي سی دلیل دا دی، امام شافعي سی وی چې د وجوب د پاره د یو سیز د واجب کېدو د پاره نص صریح چې کوم دی ضروری دی، چې یو نص موجود دی، یو دلیل موجود دی، او دلته دلیل نشته دی. نو د دې وجه نه حضرت امام شافعي رحمت الله علیه وی چې دا سنت دی، او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جواب ورکړي چې دلته کې چې کوم دی دا واجب دی، او واجب ځکه دی چې دلته کې الله پاک حکم کړی دی واتخذوا تاسو جوړ کړئ من مقام ابراهیم، مقام ابراهیم مصلی د مونځ کولو ځای. امر دی، امر او امر د وجوب د پاره راځي، یعنی حکم دا د واجب کېدو د پاره راځي. او نبی علیه السلام فرمایي چې لیصلی الطائف، پکار دی چې کوم دی مونځ وکړي طائف، یعنی طواف کوونکي رکعتین 2 رکعاته مونځ وکړي د مقام ابراهیم سره. نو هلته کې امر راغلی چې پکار ده چې دا طائف طواف کوونکي چې کوم دی 2 رکعاته مونځ وکړي، نو هلته امر راغلی دی. او دلته الله قرآن مجید کې فرمایي واتخذوا، دا امر دی، د امر صيغه ده. نو امر د واجب کېدو د پاره د وجوب د پاره راځي. نو موږ وایو دا امر دلته کې دلیل دی چې دا 2 رکعاته واجب دي، 2 رکعاته مونځ واجب دی د طواف نه وروسته. هو که یو سړی مقام ابراهیم سره متصل وکړو، یعنی مخې ته مقام ابراهیم دی، د وروسته ودرېدو 2 رکعاته مونځ یې وکړو، نو یې په سنتو باندې عمل وکړو، او یې چې کوم دی په واجب باندې عمل وکړو. خو بعضې وختونو کې هلته کې ګڼي، بلکې بعضې وختونو کې نه، هر ټایم هلته کې ګڼي. نو بیا به چېرته تکلیف نه ورکوي، خو د حرم په هر ځای کې ته وکړو، د حرم په حدودو کې دننه دې په هر ځای کې دغه 2 رکعاته طواف نه وروسته وکړل، نو ستا غاړه خلاصه شوله، ستا غاړه خلاصه شوله. نو خلکو ته تکلیف ورکول دا نه دي پکار، بلکې خلکو ته تکلیف نه ورکول دا واجب دي، خلکو ته تکلیف نه ورکول دا واجب دي. او دغه 2 رکعاته د مقام ابراهیم سره کول، پیوست کول دغلته کې دا چې کوم دی سنت دي. نو د سنتو د پاره به واجب نه پرېږدي، بلکې د واجبو د پاره به سنت پرېږدي. حضرت عمر رضی الله عنه ته نبی علیه السلام فرمایي ای عمره ته ډېر قوي وي او ډېر پهلوان یې، نو که ته چېرته حجر اسود ښکلی نو بهتره خبره ده، خو که هلته کې رش وي، ګڼه وي، او ته خلکو ته د تکلیف جوړولو سبب جوړېږي، ځکه چې ته هلته کې زور کوي خامخا، او بیا زور کوي په رش کې، نو چې ته زور کوي نو خلک په خوږی، نو که ته خلکو ته د تکلیف جوړولو سبب جوړېږي نو ته ډېر پهلوان یې، نو بیا زور مه کوه،
ځکه خلکو ته تکلیف نه ورکول دا واجب دي او حجر اسود ښکلول دا سنت دي. نو د واجبو دپاره به سنت پرېږدي خو د سنتو دپاره به واجب نه کوي. نو دغه ټایم کې بیا چې کوم دی زور وي مه کوه. نو دلته کې هم کو دغه ټایم کې تا ته ځای وي او په اسانه سره 2 رکعاته د مقام ابراهیم سره کولی شي سره متصل نو وکړه. او که دغه د ځای نه نو د حدود حرم کې چې هر ځای کې تا ادا کړو نو ستا واجب چې کوم دی پوره شو. نبی علیه السلام په خپله هم یو پیره د بیت الله شریف د دروازې سره پیوست کړي. نو ضروری دي چې هلته کې ضروری نه دي لکه واجب نه دي چې ته بالکل پیوست مقام ابراهیم سره وکړي. د حرم په حدود کې چې هر ځای کې تا وکړو نو ستا واجب ادا شو. البته کو د متصل د ابراهیم مقام ابراهیم سره وکړو نو هم دې په سنتو باندې عمل وکړو هم دې په واجبو باندې وکړو. وَإِذْ جَعَلْنَا هر کله چې مونږ وګرځو البیت بیت الله شریف مثابتا د اجتماع ځای للناس د خلکو دپاره و امنا او د امن ځای واتخذوا تاسو ونیسئ تاسو جوړ کئ من مقام ابراهیم مقام ابراهیم مصلی د مونځ کولو ځای. وعاهدنا مونږ حکم وکړو الی ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل علیه السلام ته ان طهره چې تاسو دواړه پاک وساتئ بیتیا زما کور للطوائفین د طواف کوونکو دپاره والعاکفین او د معتکفین د اعتکاف کوونکو خلکو دپاره والرکع السجود او د رکوع او د سجدې کوونکو خلکو دپاره ان منځګزارو دپاره. وإذ قال او یاد که هغه وخت چې وفرمیل چې عرض وکړه ابراهیم علیه السلام رب اجعل چې ای رب زما اجعل وګرځوي جوړ کې هذا بلدن دا خار چې دا کوم ځای کې ما خپل بچی اسماعیل علیه السلام دی په خوش بیابان کې پرېښی دی نو الله پاک دا خار دا خوش بیابان دا خار وګرځي. او بیا حضرت ابراهیم علیه السلام بیا دعا کی څنګه خارې وګرځي نو امن والا خارې وګرځي. امن ډیر بهترین چیز دی چې په کوم ځای کې امن وي نو خلک عبادت کولی شي خپل چې کوم دی کاروبار کولی شي او چې امن نه نو هیڅ کار انسان نشي کولی. د دې وجه ابراهیم علیه السلام دعا کی چې بلدن الله د خوش بیابان خار وګرځي امنا او داسې خار یې وګرځي چې هغه خار امن والا خار تاسو ته ما ووایي هغه امن والا خار دی او الله به امن والا ساتي تر قیامته پورې. ځکه د ابراهیم علیه السلام دعا ده. نو لومبې سوال یې دا وکړو چې بلدن خار وګرځي. دویم سوال یې دا وکړو چې امن والا خار وګرځي. اوس دریم سوال کې ورزق او رزق ورکي ای الله پاکه ته رزق ورکي اهله د دې خار خلکو له من الثمرات د میوونه ولا ورکي. دلته کې وي الله پاک ذهن د زموږ دا خیال راځي چې صرف میوې ته نه دي مرادو بلکې بل ځای کې په سورې قصص کې الله پاک فرمایي یجبا علیه ثمرات کل شی. د ابراهیم علیه السلام چې کوم دعا کړې ده نو د دې د قبولیت اظهار الله پاک کوي چې الله پاک دا دعا قبول کړې ده. یجبا علیه ثمرات کل شی ثمرات کل شی ویلي ثمرات کل شی بلکې ثمرات شجرة نه دی ویلي چې د ونو میوې الله نه دی ویلي. ثمرات کل شی د هر یو سیز ثمرات د هر یو سیز میوه دی لورکی. میوه چې کوم دی په عرب کې ثمره د هر پیداوار ته ویلی شي. نو په عربو کې هر قسمه پیداوار د نورو ملکونو نه ځي هلته کې چې کوم دی سار وختي خرڅېږي. او طایف چې کوم دی په طایفو نو په دې کې هر قسمه میوه کېږي او هر قسمه چې کوم دی بوټي پکې کېږي. نو د هغه ځای نه ورته هم راځي او د نورو ملکونو نه هم سار وختي هلته کې تازه سبزي به ته هم میلاویږي تازه میوه به ته هم میلاویږي هر یو څیز به تازه میلاویږي. نو دا د ابراهیم علیه السلام دعا ده. من الثمرات ورزق او رزق ورک الله پاکه اهله د دې خار خلکو له من الثمرات د میوونه یعنی د هر یو څیز نه د هر پیداوار نه من هغه څوک آمن چې ایمان راوړي منهم د دوی نه بالله په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د قیامت باندې. ګوره مخکې ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده دلته کې ومن ذریتی الله پاک ورته وفرمیل قال انی جاعلک للناس اماما زه تعالی جوړونکی یم امام پیشوا دې جوړوم. ابراهیم علیه السلام وی ومن ذریتی الله پاک زما اولاد پیشوا جوړ کا. نو الله پاک ورله جواب ورکړ لا ینال عهد الظالمین زما دا وعده به ظالمانو ته نه رسی. یعنې ستا په اولاد به چې کوم دی پیشوا جوړوم خو هغه اولاد به دې جوړوم چې کوم اولاد مؤمن وي او نیکوکار وي هغه به چې کوم دی امام جوړوم کافر نه جوړوم. نو ابراهیم علیه السلام د هغه وعده یاده وه نو د الله د یرې وفرمایل
من آمن الله پاک هغه خلق ولا دا ثمرات ورکا او دا میوه ولا ورکا او د رزق فراخي هغه خلق ولا ورکا چې چا ایمان راوړي په تا باندې او په ورځ د قیامت باندې، یعنی مؤمنانو له ورکا کافرانو له ورکا. الله داغه د خشیت داغه د یری قدر او الله فرمایل قال الله او فرمایل ومن کفر او هغه څوک چې انکار وکي ان کافری فامتعه زو پیدا ورکم هغه ته قلیلا لگا، یعنی دنیا کې به د ثمرات او د میوه او د رزق د پراخي په دغه خار کې کافرون پراخه باندې خوري، کافر به هم پراخه باندې خوري. د ابراهیم علیه السلام د یری قدر وکړو. ثم بیا اضطره بز او شړم په ذلت سره دلاره کم کافر شدی نو دی په دنیا کې دي سره یو شن خپل روزي خوري په دغه پاک خار کې، خروستو بیا او شړم په ذلت سره الی عذاب النار ور د جهنم ته، ان جهنم ته به او شړم. وبئس المصير او غبد زید جهنم بد زید. واذ يرفع او هر کله چې اوچت کړل ابراهیم او ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادونه، قواعد بنیادونه مراد دي او دیوالونه ته مراد دي، دیوالونه او بنیادونه دواړه اوچت کړل من البيت د خانه کعبه د بیت الله شریف و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام. نو د خانه کعبه چې کله تعمیر پوره شو وروسته پس ابراهیم علیه السلام بیا دعا کوي او عجیب دعا کوي ربنا ای رب زما، ربنا ای رب زمونږه تقبل منا دا قبول کی زمونږ نه. ګوره مونږ معمولی غونډه کې کار وکړو بس په الله برید تاو غټ کار مې کړی دی، روژه ونیسو، حج وکړو، زکات ورکو، بل نیک کار وکړو، نو بیا مونږ په الله برید تاو. ابراهیم علیه السلام څومره قرباني وکړه، خپل ماشوم بچي د الله د لپاره په خوش بیابان کې پرې خو، خپل بچي د الله د لپاره قرباني کو، خپل ملک پرې خودو، د نمرود مقابله وکړه، اخره کې د الله پاک کور بیت الله شریف په خپل الله مبارک سره جوړ کو او رستو بیا په الله برید نه تاویسوي ربنا ای رب زمونږه تقبل منا د زمونږ قبول کړه. نو انسان خپل عمل اومو کی کنه نو پکا دل دای چې دی الله ته زاریو کی عاجزو کی چې الله پاک د زمونږ قبول کړه. ځکه انسان د الله د شان مطابق عمل نشي کولی، خامخا به کمی کیږي، خو انسان په خپل وس باندې پړ دی چې د خپل وس مناسب خپل عمل وکړي او نور کو کمی به خامخا د ناراضي، ځکه د الله د شان مطابق څوک عمل نشي کولی. نو بیا به دا دعا به ضرور پکار ده چې الله پاک زموږ د عمل په خپل دربار الهي قبول کړي. ربنا ای رب زمونږه تقبل قبول کا منا زمونږ انک انت بشک هم تو السمیع اوریدونکې العلیم پوهی، یعنی زمونږ د زړونو هغه نیتونه هم ته پیژنې په هر څه باندې ته خبردار یې الله پاک خو زمونږ قبول کړي. دویمه دعا کوي ربنا ای رب زمونږه وجعلنا وګرځوي مونږه مسلمین مونږ دواړه فرمان بردار وګرځي، فرمان بردار لکه ستا مونږ خپل فرمان بردار وګرځي. ومن ذریتنا او زمونږ د اولاد نه هم امتا یو ډله مسلمتن فرمان بردار وګرځي لکه ستا، یعنی زمونږ د امت نه هم یو ډله خپل فرمان بردار وګرځي، هغه امت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. وارنا او اخی مونږ ته مناسکنا د حج طریقې، مناسک د حج اعمال ته هم ویل شي او د حج چې کوم مقامات دي مزدلفه او مینا دغه مقامات ته هم چې کوم دي مناسک ویل شي. نو الله نه سوال وکړي چې دا راته وخایا په زړه او په سترګو دواړو ځایونو سره راته وخایا او پوهه مې کوي. وارنا بیا جبرئیل علیه السلام راغی د حج ټول طریقې او ټول مقامات ورته وښودل. وارنا او اخی مونږ ته مناسکنا د حج طریقې د حج مقامات وتوب علینا او تو توبه قبول کی زمونږ توبه قبول کی. تفسیر جلالین لیکلی دی چې پیغمبر دا د ګناه نه معصوم وي، دی د ګناه نشي کولی، د پیغمبر نه ګناه نه کیږي، دا معصوم ساتي الله پاک د ګناه نه. خو دلته کې چې ابراهیم علیه السلام توبه استدا نو د عاجزۍ د وجنه او د خپل اولاد د تعلیم او تربیت لپاره چې زما اولاد دې ته وګوري او د الله نه توبه وباسي، نو خپل اولاد د تعلیم لپاره او د عاجزۍ د وجې توبه استدا کنه. حالان کې د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دواړه پیغمبرانو او پیغمبر الله د ګناه نه معصوم ساتي، د ګناه نه بچ ساتي. وارنا او اخی مونږ ته مناسکنا د حج احکامات، د حج طریقې، د حج مقامات وتوب علینا او ته توبه قبول کی زمونږه انک انت او بشک هم تو التواب توبه قبلونکی الرحیم او مهربانی.
واذ جعلنا البيت او هر کله چې مونږ وګرځو البيت بیت الله شریف د بیت نه دلته کې مراد پورا حرم دی ها لفظ د بیت چې کوم دی ذکر دی خو مراد ته پورا حرم دی پورا حرم الله پاک د امن ځای جوړ کړی دی واذ جعلنا البيت او هر کله چې مونږ وګرځو البيت بیت الله شریف مثابتا د اجتماع ځای للناس د خلکو د پاره و امنا او د امن ځای واتخذوا تاسو جوړ کړئ من مقام ابراهیم مصلى مقام ابراهیم زید منز وعهدنا او حكمك الى ابراهيم واسماعيل ابراهيم عليه الصلاه والسلام واسماعيل عليه الصلاه والسلام تا ان طهر جدا دواړه پاک اوساته بیت یا زماکور للطائفين طواف کوونکو د پاره والعاکفین او د معتکفین د پاره یعنی اعتکاف کوونکو خلکو د پاره ورکع السجود او د رکوع او د سجدي کوونکو خلکو د پاره یعنی منګزار د پاره واذ قال او هر کله شي عرض اكو ابراهيم و ابراهيم عليه الصلاه والسلام رب اجعل رب اي رب زما اجعل وغرزوي هذا بلدا دا خار یعنی دا زي خار وغرزي امنا دس خار چې امن والي بلدا امنا امن والا خار ها ورزق او رزق ورګي اهله د دې خار خلقو ته من الثمرات د میونه من هغه څوک امن چې ایمان وروړي منهم د دوینا بالله بالله باندې والیوم الاخر پورز د قیامت باندې قال الله او فرمایل ومن کفر او سوق چې انکار وکي یعنی کافر شي فامتعه فزب پیدا ورکم هغه تا قلیلا لگا یعنی د دنیا دا وخت چې کم دی دې کې به مهلت ورکم دې کې به پیدا حاصلږي ورستو به بیا جهنم طرف ته وشړم فامتعه زب هغه تا پیدا ورکم قلیلا لگا ثم اضطره بیا باز وشړم هغه لرا په ذلت سره الى عذاب النار ور د جهنم ته عذاب د جهنم ته وبئس المصير او بد زیدی جهنم بد زیدی واذ يرفع او هر کله چې اوچت کړل ابراهيم عليه السلام القواعد بنيادنا من البيت د بیت الله شریف واسماعيل عليه السلام ربنا دعا وکړه ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام چې کله بنیادونه او دیوالونه اوچت کړل مکمل کړل دا غینه ورستو دعا کوي څنګه د نیک عمل نه ورستو پکار د سړی دعا وکي او بیا د خپل نیک عمل په الله باندې قبول کړي د قبولیت دعا به خامخو وکي ربنا اے رب زمونږه تقبل منا قبول کی زمونږه انك انت بشک هم تو السميع اوریدونکي العليم او په خبرداري زمون زړونه زمون نیتونه په ټول باندې ته خبرداري ربنا اے رب زمونږه وجعلنا وګرځوي مونږه دواړه مسلمین فرمان بردار لکاستا ومن ذریتنا او زمونږ د اولاد نه هم وګرځوي امه یو امت یو ډله مسلمتن فرمان بردار لکاستا یعنی خپل فرمان بردار وګرځي و ارنا او اخی مونږ ته مناسکنا د حج طریقې د حج مقامات وتب علینا او توبه قبول کی زمونږه انک انت بشکتو التواب توبه قبلون کی الرحیم او مهربانی واذ جعلنا البيت او هر کله شي وګرځو مونږه البيت بیت الله شریف مثابتا د اجتماع ځای للناس د خلکو د پاره او امنا او د امن ځای واتخذو تاسو جوړ کړئ من مقام ابراهیم مصلى مقام ابراهیم د موس کولو ځای وعاهدنا مونږ حکم وکړه ابراهیم او اسماعیل ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته ان طهر دا چې تاسو پاک اوساتئ بیت یا زما کور للطائفین طواف کوونکو د پاره والعاکفین او د اعتکاف کوونکو د پاره ورکع السجود او د موس کوونکو د پاره واذ قال ابراهیم او هر کله چې عرض اگ ابراهيم عليه السلام ربي اے رب زما اجعل اگرزوي هذا بلدا آمنا دا خار امن والا ورزق او رزق ورکی اهله د دې خار خلقو ته من الثمرات د میونه من هغه څوک امن چې ایمان وروړي منهم د دوینا د دې خار ونه څوک ایمان وروړي اغیله د میوه ورکا بالله بالله باندې والیوم الاخر ورځ د قیامت باندې قال الله او فرمایل ومن کفر او هغه څوک چې کافر شي فامتعه فزو پیدا ورکم هغه ته قلیلا لگا ثم اضطره بیا به وشړم هغه لرا په ذلت سره الى عذاب النار د ور عذاب طرف ته وبئس المصير او بد زیدی واذ يرفع بئس بد المصير زي واذ يرفع
او هر کله چې اوچت کړل ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادنا من البيت د بیت الله شریف و اسماعیل علیه السلام ان اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام دواړو د بیت الله د دیوالونو بنیادونو اوچت کړل. ربنا دعا وکړه چې اے رب زمونږه تقبل قبول کې منا زمونږه یعنی دا عمل زمونږه قبول کې انک انت بشک هم تو السمیع اوریدونکی العلیم او پوهه. ربنا اے رب زمونږه وجعلنا وګرځوي مونږه مسلمین فرمان بردار لکستا یعنی خپل فرمان بردار مو ګرځوي کو دسه معنی کوم ټیک دا وجعلنا وګرځوي مونږ مسلمین فرمان بردار لک خپل مخاطب ته کو معنی کوم برابر راځي ها. ربنا اے رب زمونږه وجعلنا وګرځوي مونږ مسلمین فرمان بردار لک خپل ومن ذریتنا او زمونږ د اولادنا هم امه یو جماعت مسلمه فرمان بردار وګرځي لکستا و ارنا او اخی مونږ ته مناسکنا د حج احکام یا د حج مقامات وتوب علینا او توبه قبول کی زمونږه انک انت بشک هم تو التواب توبه قبلون کی الرحیم او مهربانی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إله العالمين تزمون رازش الله اللي ولا طول جناهنا معافك خذ سمر غدي كوتاه زمون درس كراغلي الله مونته معافك. إله العالمين زمون درس خالص تخبر رضا وغرزي إله العالمين خالص تخبر رضا وغرزي إله العالمين من طول عاجزي وإخلاص بيداك الله دلوي تكبر او غرور او دريانه مبچ وساتي الله زمون سمر نیک اعمال چې دی ټول کې 100% اخلاص پیدا کړي. الہ العالمین راضي شرانه خدای چې کله زمون راضي شي بیا رانه خفه مشي هغه پوری مونږ مرګ مرا ولې الله تر څو زمون راضي شي ویني الله چې کله ران راضي شي بیا رانه خفه مشي. الہ العالمین زمون خامخا راضي شي ټول امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراضي شي الله په ټول امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او رحمېږي الله مونږ ټول سره د رحم او کرم او احسان معامله او فرمای. الہ العالمین ټول امت سره د احسان معامله او فرمای. الہ العالمین د فلسطین د مجاهدین مدد او نصرت او فرمای. الله د فلسطین د خلکو امداد او فرمای. مقابله کې کوم اسرائیل د خپل قهر او د غضب په سپېړه باندې وای الله نیس او نابود کی خدای په کومه خوره باندې چې مسلمانانو سره د کافرانو د لاس ظلم کیږي الہ العالمین هوی ته هدایت نصیب کا الله کو هدایت کی قسمت کینی د خپل قهر او غضب په سپېړه باندې وای مسلمانان د کافرانو د پنج نه خلاص کا الله مسلمانان غالب کا کفر مغلوب کا الله اسلام غالب کا کفر مغلوب کا. الہ العالمین په ټول امت محمد رسول الله او رحمېګا الہ العالمین ټول راضي شه الله خاتمي زموږ د ټولو بل خیر او بال ایمان کا وخت ځن قدم د زړه په صدق سره زموږ په جوب باندې دا کلمه چالو کلا اله الا الله محمد رسول الله.